بسم الله الرحمن الرحيم. والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز له ويمتنع من الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله بشرط ألا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف، وإنما قلنا من الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله. هجي معطوف علیه معطوف بیان شروع دے توابع کی دا دریم بحثو ہم ویلیو بدے کی تعریف اول جز دے تعریف د معطوف او دویم نمبر د دې د قواعد بیان. تعریف هم ورلکړی او د هغه تابع ته ویلې کیږي چې مقصود به بنسبت کې دا سره د خپل مطبوع معطوف علیه نه وي او د دې دواړو ترمنځ به د لس حروف عاطفه او یو حرف راغلی وي. به بیان د قواعدو کې مولا قاعده ویلې وه هغه دا چې کله معطوف علیه دا ضمیر مرفوع متصل وي او به په د باندې عطف کینې اکد بالمنفصل یا خو بعد د ضمیر مرفوع متصل تاکید کې به ضمیر مرفوع منفصل باندې او یا به فاصله راغلی وي معطوف علیه ترمنځ. لکه پوهیږئ دویمه قاعده بیان کړې وه کله چې معطوف علیه ضمیر مجرور متصل او عطف کو نو اعاده د حرف جر اعاده د عامل د جر دا لازمه ده. مررت بک و بزید. خجینن درېمه قاعده بیانوي غوږ شئ ورته. قاعده دا ده چې معطوف دا د معطوف علیه په حکم کې وي. کم کارونه په معطوف علیه کې جایز وي معطوف کې هم جایز وي. دا معنا کم کارونه معطوف علیه کې منوي معطوف کې هم منوي. پوه نه شئ. بیا واورئ قاعده دا ده چې معطوف بعد معطوف علیه په حکم کې وي. څه مطلب؟ کم کارونه چې معطوف علیه کې جایز وي هغه معطوف کې هم جایز وي. کم چې معطوف علیه کې منئ معطوف کې هم منئ. پوه نه شئ. پوره وضاحت یې دا دی چې معطوف علیه ته د ما قبل په وجه باندې کم عوارض دي څه ورته عارض کیږي. معطوف علیه ته د ما قبل د وجه نه څه عارض کیږي هغه معطوف ته عارض وي. خو شرط بداوي چې معطوف کې بر دغه عوارضو منع کون کې نه موجود. داسې وایه په دې شرط باندې چې معطوف کې بعد دغه عوارضو منتفی نه وي موجوده. خوانې در نه کوله که چې یو پیره بیا به ورزونه هر څه لیکل شوي. معطوف چې دی دا به په حکم ده معطوف علیه کې وي. څه مطلب؟ کم څه چې معطوف علیه کې جایز وي معطوف کې هم جایز وي. کم څه چې معطوف علیه کې منعي معطوف کې هم منعي. پورا وضاحت یې دا دی چې کم څه معطوف علیه ته د ما قبل د وجه نه عارض کېدل او معطوف کې د دغه عوارض منتفی نه موجود نه معطوف ته هم عارض کېږي. اوس پوه نه شوئ. اوس ورځو به نو یار ورته وګورئ. والمعطوف معطوف چې دی فی حکم المعطوف علیه فیما پاغا عوارضو کې یادوما یجوز فیما پاغا مسائلو کې یادوما احکاماتو کې یجوز له کم چې جایز وي معطوف علیه د پاره ويمتنع کم چې منی معطوف علیه کې نسی سب دی. قرار اشتره आवाज نشته څه شي ماشین आवाज دی بار ګورئ ته مين بیان کوي فيما دا پڅ کې یادې مړه مين بیان کوي من الاحوال العارضه هغه احوال یادوما کم چارز کیږي له معطوف علیه تا نو چاته به مارز کیږي معطوف تا. خدای او قید خیال بساتی نظرا الى ما قبله اغه عوارض یادوما چې بالذات معطوف علیه تارز کیږي نه ما قبل د وجنه ته کم عارض کیږي بنفسه چې معطوف علیه ته کم
عارض کیږي بنفسه وای هغه نه ما قبل د وجنه. نو دوه قید شو، یو دا چې عوارض بوي ذاتیات د معطوف علیه نه یادوما، او دویم کم عارض کم عوارض کم چې بذاتی نه ما قبل د وجنه، لکه ما قبل عامل دی نو هغه کوم اعراب معطوف علیه کې جاری کوي، معطوف کې به هم جاری کوي. پوه نه شولې؟ او اوس که معطوف علیه د ذات د وجنه اعراب بنا راغلی و نو هغه نه یادوم چې هغه د خامخا معطوف کې وي. معطوف علیه مبنی و معطوف هم دی مبنی شي، داسې نه ده، ځکه دا خو د ذات د وجنه شو. عارض د ذات د وجه څه وایي؟ نظرا په دې اعتبار سره چې موږ نظر وکړو ما قبل ته ورسره یوه خبره مې کړې وه چې معطوف کې به څوک منتفي د دغه عوارض نه موجود، که معطوف کې داسې څوک موجود و چې دغه عوارض د معطوف نه منتفي کول نه به دغه عوارض معطوف کې نه چلیږي. راځي والا خپل پورا بیان کوي. بشرط بده شرط معنی الله یکون ما چې نه به وي هغه شی یقتضیها چې معطوف علیه دغه تقاضا کوي دغه شی بنوي منتفیا منتفی بنوي. بشرط بده شرط الله یکون چې نه به وي ما هغه شی یقتضی چې دغه شی تقاضا کوي ها د عوارضو دغه عوارضو تقاضا چې کوم شی کوي دغه شی به منتفی نه وي پچا کې معطوف کې وسه شو کنه. وانما قلنا من الاحوال العارضه الاكبر وګورئ اعتراض نه جواب د اعتراض زاد جاءني انسان وبقر را لمات انسان او بقر. دلته انسان کې نطق شته که تاسو سوچي بقر کې شته نو تا خو چې معطوف به د معطوف علیه په حکم کې معطوف د معطوف علیه په حکم کې نشو. نو جواب داري موږ عوارض یاد تا خو ذاتیات یاد کړه نه ته خو د انسان ذاتیاتو نه دی تا مې ویلو کنه عوارض یادو مذاتیات نه به عوارضو کې کم عوارض چې بنفسه نه ما قبل به جاری شوی. نو دې سره احتراز لري دې ترکیب نه جاءني هذا وزيد جاءني هذا دلته هذا مبني دی معترض وي او زید چې معرب دی. نو جواب نو اعتراض معطوف د معطوف علیه بشان نشو. جواب داري به من هغه عوارض یادو چې هغه د ما قبل لتر براشد دلته هذا کې هو ذاتی عوارضونه دي بنفسه وایا مبني دي هذا اسم اشاره د دې وجنه تر عارض راغله. وانما قلنا من قويل من الاحوال العارضه احوال يدوم چې کوم عارض کیږي له ودتا نظرا الى ما قبله ولم داسي وي په دې سره احتراز لري ان الاحوال العارضه اغه احوالنا چې کوم عارض کیږي له معطوف علیه من حيث نفسه دې سید نفسنا تاسو پیږئ کنه اعتبار شو لکه ما درته هاذا کی مثال لکه اعراب او بنا شو ولدا خو دبل دغه کو کنه یاره چې سپیکر باندې ها کومه لکه اعراب شلو بنا شو ولدا خو بنفسه هغه تعریض کیږي ما قبل د وجنه نه تعریف او تنکیر شو افراد تسنیه جمع شولا. فان المعطوف في هذا كمعطوف بدي عوارض کې ليس في حكم المعطوف عليه وجه سره دا عارض کیږي نه د ما قبل د وجنه بلکې من حيث نفسه عارض کیږي. دا خو دا کوم چې مونږ ویل ویږي به ورپسې بل ټکم ویلو کې خیلم وی یو دا چې هغه عوارض کم چې د ما قبل د وجنه او دویم دا چې به د معطوف کې به منتفی د عوارض نه موجوده که موجوده نو به که معطوف د معطوف علیه بشان نشو نو به څه خبره نه دا ولی نشو لکه منتفی به کې موجود دی. لکه مثال یې څور کړي یا رجل اچھا جی یا رجل والحارث کته اعتراض وکي چالکا یا رجل کی رجل مبنی دی د ما قبل په وجه د چا په وجه یا په وجه او الف لام پکې نه دراغله اعتراض څه وکي یا رجل کی الف لام نه دراغله دا یو عارض دی د شا د وجه نه دراغله صحیح خبرونه کړله. اچھا صحیح ده یا رجل کی رجل باندې الف لام نه دی راغله معرب باللام نه دی د ما قبل په وجه ما قبل څوک دی یاده ځکه ک الف لام امراشي او یام وي به خو بدوا علی د تعریف جمع شي نه دا کېدل شي
او دا قصه په حارث کې نشته ته الف لام شته کنه ول حارث شته کنه شته نو معطوف په شان د معطوف علیه شو تا ویلو معطوف په شان د معطوف علیه هغه وارثو کې کوم چې د ما قبل ناراضي ندلته په معطوف علیه کې د ما قبل نه یو وارث را لچی معطوف علیه د ما رب اللام نوی او دغه عارض وسګوره ما قبل نه راغلی دی خو معطوف کې شته معطوف خو ما رب اللام دی کړه وای شولې بي جواب دار موږ ویلیو عارض بدا سي عارض وکم چې ما قبل ناراضي چې دا غیره باربا په معطوف کې منتفی کون کې نفی کون کې دلته موجود دی کنه هغه دا چې والحارثو کې هغه جمع کېدل د دوو آلو د تعریف نشته نو دا خبره چې الف لام دی بدی کې نه دي منتفی موجود دی هغه دا چې اجتماع د آلتینو ناراضي نو بس پوه نه شولې پی خو نه درنکو ورسې دی کنه مخکې راځي وانما قلنا بشرط الله يكون موږ دا ویلو چې شرط بدای چې نه بوي هغه شی یقتدی چې هغه تقاضا د عوارض کوي دغه شی بنوي څه بنوي منتفی بنوي په معطوف کې پدې کې اعتراض لري د مثل لري ترکیبنا عن مثل قولنا یا رجل والحارس توغرا فإن الحارس چلدلتا معطوف دے رجل باندې دے کنا وليس في حكمه حالان کې په حکم د رجل کې نه دے من حيث تجرده د دې حیثیتنا چې حارس دیم خالی شي دان الله مد الف لام ناغب شان دے نه دیکھا وجه فإنما يقتضي زکه هغه شی چې تقاضا کوي چې معطوف علیه د الف لام نه خالی شي هغه څوک ویا وا دقه شی منتفی دی بچا کې حارس کله ته یا نه د داخله ما د اعتراض ما بخل سینه ویلې تاسو لږ متوجه شي اعتراض جواب هم سي اعتراض دا وګورخه تا ویلیو معطوف به حکم د چا کی معطوف علیه کی وی تراشدی ترکیب لا یا زی یا رجلو والحارسو رجل ما رب اللام نه دی او حارسو ما رب اللام دی حالان کې دلته کماره زیاده د ما قبل نه راغلی پکاردار چې الحارسو ما رب اللام نه وي جوابداري بې هغه عارض اوس جواب مې اصل کې سینه وکړې ووري جواب دا مسله ده سیدا چې معطوف بد معطوف علی په حکم کې هلي چې معطوف کې د عارض منتفی کون کې نه موجود د سی وایا د عارض منتفی نه دلته معطوف کې د عارض منتفی دی کنه عارض سوکو یا د وجن الف لام نه ردللو او دلته پر رجل الحارس باندې یا داخله نه ته نو بدل کې الف لام راضی کنه نو کوم ته ورسېدنو اسی می ټیم واړو یار فإنما يقتضي زکاغه چې تقاضا کوي هغه تجرد دی د ان اللام د لام نه په الرجل کې هغه څوک دی فإنما زکه هغه شی يقتضي چې تقاضا کوي تجرده چې رجل دی خالی شي د لام نه دغه شی څوک دی هو اجتماع اللام هغه شی اجتماع د لام دی لام جمع کیدل او حرف النداء او حرف النداء جمع کیدل او دغه شی چې دی دغه وهو مفقود في المعطوف معطوف کې نشته یا خو معطوف باندې ډایرکټ نه داخله وانما نحو رب شات وسخلتها لکبر وګوره به اعتراض جواب اعتراض دا دی تا ویلو معطوف په حکم د چا کی معطوف علیه کی د کم عارض کم عوارض کې کم شي د ما قبل نه دلته وسراشه رب شاتن نکره د معطوف علیه وسخلتها معطوف چیرې دا معرفه ده د څه کنه ده او راشي مقتضی د نکارت د معطوف علیه هغه شتره رب غواړي چې ما مدخول لڅوي نکروي دغه مقتضی بچا کې موجود دی معطوف کې موجود دی حالان کې معطوف علیه کوم حال دی هغه بدل دی د معطوف د حال نه صحیح تعبیر مې ونه کوله چې پوه نه شوي نه دی صحیح څوک چې مخکې نه پوهې نو بس صحیح دی سوال دا دی ګورئ سخلتیا حالت ته وګورئ د دې حالت معرفه ده او حالت د معطوف علیه شاد ته وګورئ حالت یې څه دی نکره ده
او معطوف علیه کې دا حالت د ما قبل د وجنه جوړ شوی د چا د وجنه د رب د وجنه اما قبل لیکنه نو د ما قبل عارض معطوف علیه کې دا چې معطوف علیه د نکروي دغه عارض په معطوف کې پکار دی حالن کې مطلب مقتضی شته دی رب او حال هغه شان نه دی نو حال د معطوف علیه بشان نشو حالن کې مقتضی شته رب علم دې کنه نو دغه جوابونه کوي ښا دو جوابونه ورل ذکر کړي یو جواب دار توجه جی چې د سخلته ها کې کم اضافت شوه د سخلی ضمیر ته د اضافت ذهنی دی او اضافت عهد ذهنی وما او اضافت عهد ذهنی چی دا تعریف نه پیدا کوي نو څنګه چې شاتن معطوف علیه حال داو چې نکره وا د مقتضی ما قبل یعنی د رب په وجه دقه حال وس د سخلته هم دی ځکه د هم نکره ده د مقتضی څوک رب د وجه اعتراض په جواب پوه شولې دلته دواړه څه شو دواړه نه کېږي شولې ښا ځکه اضافت منو منګه چې سخلته ها کې ضمیر راجع دي شاته خدای چې اضافت کم یو دی عهد ذهنی دی یو جواب دویم جواب ولا کله خو هغه اشاز دی د سخلته ها کې چې تاسو کوم ضمیر ښکاری د مخکینی شاته نه دی راجع بلکې د مطلق شاته راجع دی نو سخلتن لها په معنا باندې دی نو به هم معرفه نشوله څه پاتې شوله نکره لہذا حال د دواړو یو شو او حال د دواړو ول یو شو د ما قبل د عارض د وجنه چې هغه څوک رب وا وګورئ واما نحو رب شات وسخلتها فبتقدير التنكير جواب دار دلته تنکیر مقدر دی ان منګه فرض کو تنکیر لقصد عدم التعیین د دې په وجبانی چې من قصد عدم التعیین کو متعین څوک نه دی مراد یعنی الف لام پکې کوم یو دی اضافت پکې کوم یو دی عادي ذهنی دی رب شات وسخلة لها وسخلة لها بمعنى بشي او محمول یادا من حملو علی نکارت الضمیر چې دا ضمیر نکره دی یعنی مخکې شاته نه دی راځي کربه لکه دی مثال کې ربه کې وګوري ربه رجلا ضمیر چاته راځي دی دا په حکم د نکارت کې دی ښا خدا جواب علی الشذوذ دا شاذ دی ځکه قانون او قاعده دا ده چې کله ضمیر راشي چې مخکې څوک یو مغه تراځي وي او ته دلته وی چې شاته نه دی مطلق شاته دی مخکې کم شات ذکر دی غي ته نه دی بلکې مطلق شاته دی په دوړو فرق د دوړو جوابونو فرق منځان پوهه کوي ګورئ اول جواب کې منو منګه چې ضمیر شات تراجی د کوم چې مخکې ذکر ده رب شاتن کې کوم شات د ضمیر هم غي تراجی دی خو اضافت کوم اضافت دی عادي ذهنی د تعریف پیدا نه ور کوي او دویم جواب کې وای د ضمیر د مخ کې شات نه مطلق شات تراجی دی او محمول على نکارت الضمیر کربه رجلا دلتم ضمیر نکره دی علی الشذوذ خدا شاذ دغه ای رب شات وسخلة شات دسی وشي وكذا المعطوف في حكم المعطوف عليه تاسو بده پوه شوي کنه حل شو مسله مخکزو به اعتراض جواب اورا تا اعتراض تا ویلو اعتراض کیخه تا ویلو چې معطوف چې ده د بد معطوف علی په حکم کې وی خو هغه وارثو کې کوم چې د ما قبل ناراضي دا څه ده کنه زبر دروخه ما معطوف بد معطوف علی په حکم کې دا غ وارثو نه کوم چې د ما قبل نوي ورسره هغه عارض کوم چې معطوف علی ته په نفسه عارض وی هغه کې به هم دا غي بشان وي خوانه ونکو تا ویلو معطوف په حکم د چا کې په کوم وارثو کې کوم چې ما قبل ناراضي زبر دروخه هم هغه کې به هم وي کوم چې ما قبل ناراضي ورسره بنفسه معطوف علیه تکم عارض دی هغه هم معطوف کی لکه مثال په تور معنی یا زید و عمرو یا زید مثال دغه ور کړه کنه کومه یا زید و عمرو راشي زید تعارض د یا په وجبان دی هغه د چې د دی مبني شي په علامه درف دا سیده کنه د عارض امر تمراله دا خود ما قبل د وجه نشو
ور سره زیدو کې ذاتن یو کار دی چې هغه مفرد معرفه ده او کم څوک چې مفرد معرفه وي هغه مبني وي او منادا جوړ شي مبني وي په علامه د رفع د څه ده کنه ده دا امر د وګورئ دا مفرد معرفه ده نو ګورئ یو عارض وته د یاد وجنه زیدو ته چې مبني دي شي دوی عارض وته ذاتنو مفرد معرفتو نو منادا واقع شولا مبني په علامه د رفع شولا نو اوس په دې امر کې دواړه وچلیدل یا د وجنه مبني چونکه مفرد معرفه ده څنګه چې معطوف علیه و نو دام علامه د رفع معنی شو پتن لګي پوه شوي کنه دواړه کار به کې وشو کنه نو جواب کوي بھائی موږ چې مخکې قاعده ویلی و چې معطوف به د معطوف علیه په حکم کې د ما قبل عوارض په وجه دا علاوه چې ذاتی که موارث د معطوف علیه دي دا په معطوف کې نه الا دغه قاعده وا اوس که ذاتی که موارث د معطوف علیه دي بنفسه د معطوف علیه که موارث دي که هغه په معطوف کې موجود شو نو به دوه خبري ما قبل والا عارض به معطوف کې لګي او د معطوف علیه والا به پکې هم لګي پتن لګي پوه شوي کنه موږ ویلو چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې هغه وارثو کې کوم چې د ما قبل ناراضي صرف پاغو کې دا کله چې معطوف خپل کوم وارث دي د معطوف علیه هغه معطوف کې نه موجود کچري د معطوف علیه خپل وارث هم معطوف کې موجود وي نبه با د ما قبل والا عارض هم معطوف ته راځي او د معطوف علیه والا با هم راځي لکه یا د وجنه مبني کېدلو ما قبل د وجنه معطوف علیه معطوف هم مبني نسوا به معطوف علیه کې ذاتی دا کارو چې مفرد معرفه وا نو معطوف هم دغه شان دی نو سبب کې معطوف علیه ولا مراشی په علامه د رفع دی مبني شي په یوه کنه وورا کوم دی وکذا المعطوف معطوف چې په حکم د معطوف علیه کې بوي فی احوال باغ حالتن کی عارضه له چې کوم عارض کیږي له معطوف علیه ته بالنظر الى نفسه اغي کې بموي وغيره او کوم چې ما قبل ناراضي اغي کې بموي دا کله ان کان المعطوف کله چې معطوف مثل معطوف علیه بمثل معطوف علیه وي فلذا دغه وجب بناء المعطوف بنا د معطوف واجب ده في نحو بدی ترکیب کې یا زید و عمرو ولی لان زمد زید چې دا خیلم دې کنه زمد زید بن نظر الى حرف النداء تدا نو بس سیدا دغه عارضو زمرات للزید تچا تمرالا امرتا نچا د وجنه یا بوجه مخکرا و الى كونه مفردا معرفه او کدی تو ګورو چې زید مفرد معرفه وا فی نفسه دغه عارض خو امر تم دې کنه و امر وچره و امر چې په مثل زید دی فی کونه په دې خبره کې چې زید څوک دی مفرد معرفه دا نو دواړو کې مفرد معرفتوب کی د زید پشان شو کنه شو نو دغه عارض مرتراله چې مبني بوي په علامه د رفع باندې وامتنع بناؤه في يا زيد وصلت وګوره یا زید و عبد الله و عبد الله دلتا یا کم عارض دی غابت ترا وستلو خو عبد الله ته ما خو عبد الله د زید پشان مفرد معرفه نه دی نو مبني دی په علامه د رفع پدې کې بدغه بشان نشي دسی بشی لکه یا ډایرکټ په عبد الله ور داخله شوی یا چې کله عبد الله باندې داخل شي منادا چې کله مضاف به خو منصوب ای کنه نو دا غارث خو راوړل لګو یا په چا ور داخله کړل په عبد الله باندې خدا خبره چې دغه بشان بنا دی هغه نشي کېدل ځکه هغه دغه د ذات د وجه نه ده او دا هغه پشان نه دی هغه مفرد معرفت او دا وای شوی کنه پی نو مخکې کې امرون ته د سکلی وایي مراوړله عطب دا کارو کو یا متعارض کړله ور سره د امر د ذات زید پشانو مفرد معرفه وا نو مبني په علامه د رفع مشو د سی وایا کا یا مراوړله مبني په علامه د رفع مشو دلته یا راوړله خدای بشان عبد الله نه دی نو مفرد ما یعنی مفرد معرفه نه دی نو مبني په علامه د رفع نشو کوم دی وامتنع بناؤه في زيد وعبد الله ولي فإن عبد الله ليس مثل دا نه دی په مثل ليس مثل زيد نه دی فإن زيدا مفرد معرفه دا وعبد الله چې خو مضاف دی
ویږي کنا ومن ثم لم يجز ما زيد بقائم او قائما ولا ذاهب امر الاكبر وګورئ چون کې قاعده دا مقرر شولا چې معطوف با د ما قبل عارض معطوف با پشان د معطوف علیه وی په حکم د معطوف علیه کې بوي پڅ کې ما قبل چکم عوارض دي حق کې صحیح شو نو چې کله معطوف د معطوف علیه د ما قبل په عوارض معطوف د معطوف علیه په حکم کې نه و د ما قبل عوارض په اعتبار سره نو بس به با دغه ترکیب جایز هم نوي یاره لنډي وای څه قصې پسې کو کله چې معطوف د معطوف علیه په حکم کې نه و منګه کې هغه د امر با حکم چې علامه جمیل استری نو شعر نوران شي کله چې معطوف د معطوف علیه په حکم کې نه و دا ترکیب به جایز نوي واس پوه شوي راځي والله مثال ما زید بقائم یا ما زید قائما توججي اور بسي برغول ټول ما زید قائما ولا ذاهب امر دلتا ولا ذاهب امر دا ذاهب امر کی دا ذاهب موږ نشو اتب کوله په قائما باندې پیږي به ولی ما زید قائما کی معطوف علیہ کی ضمیر دے ما قبل زید تراجی دے او ذاهب امرون کی ضمیر نشتره چې زید تراجی ولی فاعل خود دې څوک دے امر دے ضمیر شته پکې په خبره پوه شولې نو معطوف چې دی دا د معطوف علیه په حکم کې نشو د ما قبل عارض د وجنا ما قبل عارض څوک او زید او غي ضمیر غختلو نو معطوف علیه کې خو معطوف کې نو ما قبل عارض کې معطوف د معطوف علیه په حکم کې نشو نه ترکیب جایز شو نو څه به کوو دې ترکیب سره د څه به کوو چې ذاهبن بنوایو بلکې څه به وایو ذاهبن امرن نبی بذاهبن مبتدا خبر مقدم شي امرن بولا مبتدا مؤخر شي تاسو دې کتاب کې دا ترکیب یې نه یو استاد کم ځای نه لګي کتاب کې لګو ګوره یار پتن لګي ځنن بالکل ګډ وډ لګي مڅ حساب دې کتاب کی مثال معلوم کو کنا ما زیدون بیبسی چلے بقائمن او قائمن کتبا راوڑی بقائمن وی او کنی راوڑی قائمن وی خو بهر حال که بقائمن وی او که قائمن وی دا د زید د بار خبر دی دسی وایا ما د بار زید اسم دی او قائمن ورلا خبر دی صحیح شو اور بسی سره ولا ذاهبن امرن بوی که قائمن شي نو ذاهبن نشویل او که بقائمن شي نو ذاهبن نشویل وجه سره معطوف علیه چې دا قائم هغه کې ضمیر دی چا درجه دی زید ته نو هغه کې کوم عارض دی د ما قبل وجه نه راغلی دی ما قبل مبتدا ما قبل زید دی هغه وی چې کزما دا خبر فعل وی او یا شبه فعل وی دی کې به ضمیر وی ما ته راځي وی دا ما قبل وجه نه وکړه او هغه په دې ذاهب کې نشته نه دا ترکیب جایز جوړیږي نو اوس به څه کوو داسې به وکړو دا امرون به مبتدا مؤخر کو دا ذاهب به خبر مقدم کو نو خبر په وجه به مرفوع کو او به مکمل جمله باندې عطف شي پوه شولې داسې نشو کولای چې ذاهب پچا په قائم باندې یا بقائمن باندې څه کو عطف کو وګورئ ومن ثم اي من اجل ان المعطوف اذا في حكم المعطوف عليه وي فيما يجوز ويمتنع كينو نه دی جائز فی ترکیبی بدی ترکیب کی جما زید بقائم یا ما زید قائما څور سره وي ولا ذاهب اول صورت کی یا لا ذاهبن وي دویم صورت کی ولا ذاهب امر الا الرفع مگر سبا کې ذاهب تبرف اور کې ای فی ذاهبن کې برف وي اذ لو نصب زك ذاهبن وي او خفض یا ذاهبن وي لكان معطوفا على قائم فچا وقت شي او قائما باندې فيكون خبرا نبي بخبر شي د زیدنا وهو ممتنع او دا خود زید نه خبر نه جوړيږي ول زید ما قبل نه دا غواړي چې ما په خبر کې دی ضمیر وی لخلوه ذک خالد ذاهب عن الضمیر نا کم ضمیر چې کم واقع دی بمعطوف علیه یعنی په قائم کې وو او عائد دی الى اسم ما د ما اسم ته نه زید تا
نو شکل عطب نه صحیح کیږي فتعین الرفع ضعیف کې رفع متعین شول علی ان یکون خبرا مقدما هغه دا چې دا دی خبر مقدم وی علی المبتدا یو د امر دی ولا مبتدا مؤخر وی وهو امر ويكون من قبيل عطف الجمله على الجمله او دا د قبيله د چا نشي ولا مانع منه دي کې سمانه هم نشته دي عطف د جمله په جمله کې نه د ضروري شي جمله کې کوم څه شی وادي په دې بل جمله کې وي ولما كان لقاء أن يقول هذه تاسو پوه شولې زبسې کوي